خو د کاکا صاحب کوم داسې مشهور کرامات دي چې هغه به تاسو موږ ته بیانوئ؟ موږ چې واړه وو نو پرچې به رانږدې کېدې نو لا بړو خلکو به ویره چې پلانکي بابا پسې ژبه وبږه ژبه وټکوه په کاڼو باندې هغه ژبې به مو وټکولې او بیا به پارچه هم فیل شوه. نو څنګه چل دی دا مالګه تاسو په دغه خیال سره ورته سختونه هم ما ولیدل. د سختونو څه کمال دی؟ د بیماره جینۍ ولیدل هغه ستاسو یو ملګري به هغه تسپو باندې داسې وهله دا څه کیسه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان یم او دا وخت د نوښار ضلعې یو مشهور ولی الله د مزار مخې ته ولاړ یم د کاکا صاحب او ما سره د هغې یو نسی ولاړ دی نعیم الله صاحب. د دوی نه معلومات ترلاسه کوو چې د مزار حوالې سره څه معلومات دي. کاکا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی طبیعت هم ښه دی؟ ځي قدرمن شي مهرباني. اول خو راته دا ووایئ چې صاحب مبارک ستاسو په نیکونو کې راځي نو تاسو څوک یې؟ صاحب په خاندان څه دی؟ چې دا سلسله چې کومه ده نو دا د نبي علیه السلام نه را روانه ده، د حسن حسین نه. د هغې نه بعد په کاکا صاحب باندې ولایت ودرېدلی دی او دې نه بعد چې دا بار چې څومره دي دا وړو نورو ګنبدونو کې دا یې اولاد دی. نو دا خټک میګان څه نه جی دا کاکا خیل دی. کاکا صاحب چې څومره اولاد دی دا کاکا خیل دی، خو علاقه چې څومره ده دا د خټکو ده. خټکو دا واچي ښه د تاریخ حوالې سره به راته څه وایي؟ د کاکا صاحب دلته کې د څونه وخت دفن دی؟ یاره جی دی تقریبا 4 سال ته خبره پوره کېږي. څومره؟ 400 سال. ښه د هغې نه علاوه تاسو دلته کې مالګه وکتله نو د دغه مالګې سوال بیا راځم. خبره داسې نه ده، یو دا پوره یو ځای ته چې لاړ شي خامخا یو څه ټکی یو شي بس دلته دغه مال. ښه داسې ده چې دغه سوال له خو بیا راځم خو د کاکا صاحب کوم داسې مشهور کرامات دي چې هغه به تاسو موږ ته بیانوئ؟ یاره جی یو خبره بله ده، تاسو نه وړاندې ما یو بل سره دا خبره وکړه. دی ته دا د الله دوستان دي، لکه موږ پکې واړه لکه دلته لوی شو او دا داسې سمندر دی چې دې ګهرایي پته نه لګي. فلکو خلقو ذنوبونو پسونو را روان دي دغه دا تاسو چې څومره چلېږي دا چلېږي. ښه ټیک ده. د مالګې سوال ته دوباره راځم. مونږ چې واړه وو نو پرچې به رانږدې کېدې نو لا بړو خلکو به ویره چې پلانکي بابا پسې ژبه وبږه ژبه وټکوه په کاڼو باندې هغه ژبې به مو وټکولې او بیا به پارچه هم فیل شوه. نو څنګه چل دی دا مالګه تاسو په دغه خیال سره ورته لیکن دا هسې نه 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 دا شی نه دی. شفا ورکوونکی الله دی، الله پاک دی او دا چې سدي دلته دې درګاه ته راځي دا یو لوی ولی الله دی دلته پروت دی. الله ته خلک سوال کوي. دا تاسو هسې یو تحفې په شکل دا توبت دی تبارک. سختونه هم ما ولیدل. د سختونو څه کمال دی؟ دا چې بس بیمار دی پاره دی دا اوبه ما یوه معذوره بیماره جینۍ ولیدل هغه ستاسو یو ملګري به هغه تسپو باندې داسې وهله دا څه کیسه ده؟ دا چې بس لکه دم واچوه دم دپاره خو مطلب دا چې لکه تسبیح ورته ښه دا راته اوس ووایئ چې دلته کې تاسو لنګر هم ورکوئ نو د هغې دغه او په هغې کې تاسو کم کم ټایم روټۍ چې ورکوئ؟ اني ټایم به چې لنګر کولاو وي دلته دی ښه او بیا د هغې نه علاوه د دې دغه د چېرته نه راځي وسایل د چېرته نه راځي؟ یا مخامخ چې وینئ پراتې چې دغې سره تاسو زما ذهن ته یو بل سوال هم راوستو. دا خبره ما یو بل انټرویو کې هم کړې ده خو څو ورځې مخکې زه یو بل مزار ته تللی وم نوم نه اخلم. هلته کې یو جواب ناست و چې څوک ماشوم مې چا دلته راوسته نو هغه ته به وي فیس ورکړه. نو فیس به 200 300 خو داسې د فیس ټکې به استعمالوو. نو ستاسو دلته کې څومره فیس دی؟ نه چې عام خبره چلېږي چې څه وي شکرانه چې 2 روپۍ اچي اچي نه اچي
فیس نشته نه 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 حقیقت تاسو د به هم په بعضې مزارونو کې چیلمې خلک اسکي نه، دلته چرسونه هلته کې اسکي تاسو په قسمتۍ نه کتلي وي تاسو دلته کې داسې خلک پرېږدئ که نه یاره جی یو خبره به بله وکړو دلته کې بالکل دا شی نشته نه دې خپله یو کمیټي ده داسې اداره ده چې مشران دي چې داسې او هغه ډول وهي نه، نه، داسې نه. یا قوالي او هغه شی دې ایریا کې نشته بلکې تاسو نه پرېږدئ